زنانه را رسول الله مبارک لو خوته پته ولګېده چې ما به سنګسار کوي ځکه چې څوک را سره بدنام هغه سنګسار کړی دی وایي د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې ماعز اسلامي سره بدنام یم ومقه مسله پیښه شوه او حضور پاک پوره تحقیق وکړه ورته یې وی په ګېډه د ماشوم شته وی یو وی زه چې دا ماشوم د ګېډې نه کوز شي او بچی دې پیدا شي بیا راځه ځکه چې کومه ښځه د ماشوم په بیماری باندې بیماري نو هغه به نه سنګساری ماشوم د غېړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولینې خو ماشوم خرابېږي نو چې هغې ښځې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاري که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي رب خپه کړی رسول الله مبارک ورته بیا څه وایي وایي دا ماشوم دې وخت کې ستا پیو ته محتاجه دی دې له پی ورکړه دا ماشوم چې که پیو نه پرې کې او خپل خوراک شروع کړي نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاري کو نو لاړ هغه ماشوم یې لویو 2 کاله خوب شاپس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا څه عجیبه حالت دی دومره پې تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي او چې د الله کم حکم دی په ما جاري شي خو چې زما رب خوشحاله شي زما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیوه حضور پاک له راله او ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وایي د الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګوره دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګوره په خپله خوري ډوډۍ ما ته حاجت نشته نو رسول الله مبارکه ماشوم ته واغش بل چاله یې ورکړه وایي د ده کفاله په تا را دا به تل ویې او ښځه یې بوتله وایي دا سنګسار کې په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړه دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچے کے مریو کار سکے گی دا ڈوڑے خوری بار بار پیغمبر دلا دی پا ما دا خدا حکم جاری کا گناہ باندے اللہ خپش شوی اس دا اللہ خوشحالول پواری کن نو پڑے راسان خوشحالے گی چی اللہ دما توبہ بیا با گناہ نکو دری خبری دی دری یو دا چستو مانش الندم توبتن بس تومان شي څه چې دا ګناه مې نوې کړې څه خبه وه دې ته ستومانتیا وي دویم معافي وغواړئ فقلت استغفروا ربکم د خدای نه بخښنه وغواړئ چې خدای ما وبخه ما معاف کا او دریم قصد به کوې چې آینده له به دا ګناه نه کوم درې خبرې شي ستومانه چې دا ګناه مې نوې کړې څه خبه وه توبه به وباسه الله ما معاف کا او آینده له به قصد وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم بس خدای به دې وبخي او که ډېر یېرېږې نو یو لمونځ دی چې هغې ته صلات توبه وایي هغه وکړئ او 2 رکعته لمونځ وکړه او بیا لاس الله ته اوچت که خیر دی که د هغه عربي الفاظ نه راځي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم هغه دعا نه درځي هسې د الله صفت وکړه یا خدای ته قادر مطلق ذات خدای ته سخی ذات ته بخونکې خدایه او زه ګناهګار یم الله دا لمونځ مې وکړه زما ګناه ماته وبخه هغه الفاظ نه راځي پروا نشته به د خدای لږ صفتونه وکړه ووایه چې زه ګناهګار یم زه ګناهګار یم ما ګناه کړې ده ما معاف کا الله به دې معاف کړي او توبه باندې الله ډېر خوشحالېږي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی ده مولانا روم صاحب ډېر لوی عالم وګورئ ښه صوفي مو ډېر لوی عالم وی د حضرت عمر د مثنوي کې شته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه په شرابو کلکه پابندي وه چې شراب به څوک نه څښي یو مسلمانو او د یو ذمي یهودي عیسایي د هغه د کور نه راووته د شرابو بوتل وسره شراب یې واخیسته او چې څنګه د هغه کور نه راووته حضرت عمر فاروق یې ولیده بس پوه سړي وي دا خو غرق شوم د امیر المؤمنین په خپله ولیدم
یو خدای چې بل څوک را باندې ګوی وکړي نه امیر المؤمنین په خپله ولیدم او عمر هغه له خدای دومره روب ورکړی چې خلک به ترې لړزېدل. بخاری شریف کې راځي عبدالله ابن عباس غوندې سړی صاحب د عباس رضی الله عنه زوی د حضور پاک د تره زوی د عبدالله ابن عباس او د پیغمبر مبارک خدمت یې کړی دی او خلکو به ډېر قدر او عزت کو. پیغمبر مبارک ورته د علم او د حکمت دعا کړې ده. او په بخاري کې راځي وي یو مسله کې مې سودا وه او دا مسله به د عمر نه بل چاته نه وه معلومه. و یو کال په دې سوچ کې هم چې د عمر نه به دا تپوس څنګه کوم. یو کال نو یو ځل ورسره په سفر باندې روان وم نو یو دسماتي لته نو ما ورسره لوټه واخیسته نو په لارې طبیعت برابر و نو ما ورته وویل چې صاحب یو کال وشو خو تا نه یریږم تپوس ته نه نشم کولی. دوه ښځې ان تتوبا الی الله چې قرآن شریف کې راځي قد صغت قلوبکما نو دا کمې ښځې وې وی ما ته وی چې ابن عباس یو کال ما نه یریږي تپوس ته شي کولی چې د دین مسله د تنی معلومو تا ته پته چې ما سره شته فوري تپوس کوه او جواب یې راله راکړه. دومره هیبت و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. نو سړی دا خو ما شراب بوتل لاس کې دی عمر ولیدم اوس به څه کېږي. یو خبره به راته وکړم ګورې شراب هم نن ډېر عام دی ښه بس د پیغمبر مبارک وینا ده چې قیامت به راځي نو او د قیامت نه مخکې به دا نښې خامخا پیدا کېږي خو کوشش به مونږ کوو چې د هغې نښو مصداق مونږ ونه ګرځو بس چې دا په مونږ کې خدای را پیدا نه کړي دا نښې. دا غټ خطرناک جرم دا دی چې دا نښې په مونږ کې پیدا شي او د دې ګناه دپاره مونږ استعمال شو. راشه کولو شرابونه خرڅېږي قسم په خدای دا لوی لوی خلک کولاو په خپلو خادو کې او په ودونو کې او د شپې لګیا دی شرابونه څکي هېڅ پروا نشته. او په نوره دنیا کې پاکستان کې خو لا بیا هم پابندي ده په شرابو. ورشئ تاسو په نوره دنیا کې وګورئ نو حیران به شئ. په ازبکستان کې کولاو شراب کولاو بلکې زه ډېر ناشنا دا وه چې تاشقند ایرپورټ باندې مونږ راتلو لاهور ته فلایټ و زمونږ نو د مانځه وختو نو په ټول تاشقند ایرپورټ کې جومات نشته چې مونږ پکې مونځ وکړو. د مسلمانانو وروسته آزاد شوی ټول ایرپورټ کې جومات نشته. مونږ وی مونځ کوم ځای وکړو جومات نشته او هلته بې د جومات نه بار په میدان په مونځ پابندي ده. داسې په سړک باندې په فرش باندې مونځ نشي کولی. پولیس دې اوچتوي چې دلته به مونځ نه کوې خو د مونځ خپل ځای دی هلته کوه. په ټول ایرپورټ کې د مانځه ځای نو هلکه دا به دې مونځ سره څه کوو. وی یو وی دلته مه کوه بل وی دلته مه کوه. ما ملګري ته څادر واچوه سړیه مونږ نه مونځ قضا کېږي خپل کار به کوي پولیس ته یو کار سي. یو ځای کې هم څادرونه واچول او خپل مونځ زموږ خلکو راته نیغ نیغ کتل چې دا څه کوي او دا واوره د مونځ ځای پکې نه د مونځ لیکن د شرابو ځای پکې و. هلته یې لیکلي چې دا د شرابو دوکان او که څوک شراب څکي نو دې کوټه کې به څکي. د شرابو د څکلو خپل ځای دی مخصوص او باقاعده پې د پاسه لیکلي و چې شراب دلته به څکې په میدان به نه څکې دلته څکه. مصر کې په خدای مې دې قسم وي مصر کې کوم هوټل کې چې مونږ دیرو په کوم هوټل کې مونږ به پکې سهار ناشته کوله کله هم پکې خوراک کو نو یو ورځ داسې انګریزان ناست و نور خلک مو هر چا ځان سره خپل بوتل راوړی په میز ناست و خپل شرابونه یې څکل. هغه مصر چې صحابه فتح کړی په دوبۍ کې ورشه وګوره په ایرپورټ کې درته دوکانونه د شرابو کولاو دي مکمل کولاو او یو قسم نه ډېر ګران دي. ما اوریدل چې بعضې شراب یو بوتل په 50,000 او په 35,000 او په 55,000 روپۍ خرڅېږي. داسې ګران شراب هم پکې شته او دا سپېره خلک یې څکي. نو هغه هلک سره شراب و چې باره ووت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وکړ بس سړي وي خدای غرق شومه امیر المؤمنین په خپله ولیدم زر یې هغه بوتل نه څادر ته وکړ او څادر یې په خپل ترخ کې کلک ونیوه او پړه کې په توبو ده چې خدای نن مې معاف کې څه چل لاله وکړه آینده له زما توبه ده که ما شراب وڅښل. دا ګوره مولا روم صاحب لیکلی حضرت عمر صاحب پسې راتیز شو او دا غریب رپیږي چې رپیږي وی ترخ کې رسلي
وی صاحب صادر دی پکی رو باسا صادر کسی دی وی بوتل دی وی بوتل کسی دی وی پی دی دروغی وی نو پی دی پا لاس کی ولی ننیسی چې صادر کې دی بندل صادر ترخ کې نیولې دی وی صاحب ګرم دی درو خو سړی د چل خی کړ ځکه مې صادر کې منډلې دی او ترخ کې مې صادر منډلې وی راو باسا د غریب وجود را پیږي چې ما خو دوه جرم وکړل یو شراب دی بل مې دروغ وی چې پی دی او ګرم دی اوس به وی چې دا پیو خو چې څنګه صادر د ترخ نه راوویسته او صادر یې لرکاو او بوتل دس شو چې په ځمکه ته پرېوته او چې پریوته نو پیته روان شو پی او بڑاستی خیجی او بوتلم گرم دی سلیم حیران شو دت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر اے لکا وی ما خو اولی دل چې دا یخ بوتل دی پلاس کې نیولو بوتل نه خود بڑاس دی او ما ته پته و چې دا شراب دی دا څه مسله ده جادوګرې که څه مسله ده وی صاحب معافی خو بکی کن وی بالکل معافی اسم در تنویم خو الوائی وی قسم پا خوده دا دی کور که می شراب واغشته خیخ پخو لاس که میونی ول خو چه تمی اولی دی یر را بانده رالا نو بوتل می پا صادر که اون غختا صادر می پترخ که اومنده خدا زړه د اخلاص نمی توبه ویستا الله زما پا توبه دوم را خوشحاله شو چه اغا شرابی را لپپیو بانده بدل کرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته سوه دام وو حضرت عمر صاحب ورته وی ویس د تعجب خبره نه ده شرابم یو بدون کې شی دی او پم بدون کې شی دی عرب ورته سیال وی نو که یو شی په بل بدل شو خیر دی پروا نشته په شملو بدلیږي خو حیران پدې ما چې دا پترخ کې دی ګرم چا کړل دا پس باندې ګرم شو الله داغه په توبه دومره خوشاله شو دومره مضبوطه حیا ولا راوستا چې هغه دروغې ولا پرشتیا و بدل کړل دومره لوی ولی ته پلک ساتیا خدای جوړ کو دا ته خدای یو ولی جوړ کو چې ته دروغ وې دا دروغ دله پرشتیا و بدلوم تا وې پې دی پې مې ته جوړ کړل تا وې ګرم دی په ترخ کې مې درته ګرم کړل دومره الله د مسلمان په توبه خوشاله تمارونو توبه بس توبه څه شي زه عاجز یم خدا د خپل عاجزۍ اظهار ما ګناه کړې ده دنیا کې چې څوک د چا در له لاړ شي که نه او ورته کښېني چې یاره ما دا ستا غلطي کړې ده او ما ګناه کړې ده او ما معاف کړه نو د هغه زړه خوشحاله شي که نه شي بعضې سپېره خو بیا هم بخل نه کوي خو چې کم کې انسانیت او مسلماني وي خوشحاله شو بس ته زما در له راغی او تا معافي وغوښته داسې خو زه هم ګناهګار یم د خدای در له زه معافي غواړم نو ما به الله نه معاف کوي زه معاف مې کړی دا سړی خوشحاله شي او ماله کور له راغی خلکو ته مې ماله صاحب کور له راغی خلکو ته مې مانې معافي وغوښته نو الله خو حقیقي مالک او حقیقي بادشاه دی حقیقي لوی دی که نه مونږ کمزوري یو چې د زړه د اخلاص نه ورته توبه وویسته معاف بدي مشهوره واقع ده ما څو ځله کړې ده چې یو سړی به د بیت الله طواف کو او په طواف کې لګیا او چغې والې لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک او هغله به د غیبو نه اواز راته لا 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 لبیک ستا را لبیک نه قبلېږي یو عالم ورسره یو بزرګ په خوا کې روانو وی دا اواز اورئ دا تا ته چې وی لا لبیک ویاو وی دا د کله نه وی دا خو کلونه شو چې زه دا لبیک ویم او ما ته هم دا چغه راځي چې لا لبیک ستا لبیک نه قبلېږي دا خو لومبې ځل نه دی دا خو کلونه زما وشو چې داسې اواز اورم نو وی چې نه قبلېږي ځان څه له کړی زه کور ته که نه قبلېږي نه نو څه له لبیک چغې وی نو سړی ورته وی وی ما خو ګناه کړې ده ما خو غلطي کړې ده نو د خدای دې در له راغلی ما او چغه ورته وام چې لبیک خدای تا ته حاضر یم لبیک الله تا ته بار بار حاضر یم دا د خدای در دی دلته راغلی یم او چغه ورته وام نو چې دلته نه قبلېږي نو ته راته بل در وښایه چې هلته لاړ شم چا نه غلطي وشي خو د بل در له لاړ شي که نه ما ته خو دا در معلوم دی او دی لرالم او خدای ته چغه وام دلته نه قبلې بل در وښایه شابه
چې هلته لاړ شم هلته ورته چغه وام خو پرېږدم خو نه د خپل رب تر مرګه پورې به ورته همدا چغې وام نو چې دا ټکي وې نو چې بل ځل د بیا وي لبیک نو دوه ځله به وله اواز راته لبیک لبیک فرشتو به ورسره چغې والې لبیک لبیک حدیث کې همداسې راځي که نه چې څوک لبیک وایي د دنیا د ختمېدو پورې ښي طرف ته ګس طرف ته کاڼي بوټي فرشتې دا ټول ورسره لبیک لبیک وایي دا ولې دی د خپلې عاجزۍ اظهار وکړو یو حدیث کې راځي د ښي طرف ته فرشته انسان نیکي لیکي دا اورئ ښه ګس طرف ته فرشته د انسان ګناه لیکي نو چې دا انسان کله ګناه وکړي دا ښي طرف ته مشره ده دا آمره ده دا ګس طرف ته محکومه ده نو چې انسان ګناه وکړي نو دا ګس طرف ته فرشتې لیکي نو دا ښي طرف والا ورته وایي صبر وکړه مه لیکه که توبه وباسې نو چې لږ ساعت تېر شي نو قلم بیا راولي بیا لیکي نو دا ښي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه که توبه وباسې مه لیکه نو چې بیا لږ ساعت تېر شي بیا قلم راوالي او بیا لیکل کوي نو دا ښي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه درې ځله ورته وایي مه لیکه توبه به وباسي د خدای بنده دی مسلمان دی نو چې بیا هم توبه ونه باسي درې ځله صبر کوي نو بیا ورته ښي والا وایي وایي زه اوس یې ولیکه دا سپېره دی سپېره د الله نه بخښنه غوښتل او توبه او هسې چې موږ نه وباسو توبه نو دا خو موږ کبر نه کوو چې هم ګناه کوم توبه نه وباسو دا خو بیا موږ کبرجن یو حسن بصري رحمه الله له اوس د توبې هغه برکات یې وره حسن بصري رحمه الله له یو سړی راغی وی جی ډېره لویه ګناه مې کړې ده وی استغفار وایه بل سړی راغی وی جی اولاد مې نشته بچي مې نشته وی استغفار وایه بل سړی راغی وی جی علاقه کې قات باران نه کېږي وی استغفار وایه بل سړی راغی وی بې ماله یم غریب یم قرضدار یم وی استغفار وایه بل سړی راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي بې عزته ګرځم وی استغفار وایه یو شاګرد ورته بل دې سجده دي که دا یو ټکی دی زده دی خو که څوک وایي سر مې خوږېږي همدغه دارو که څوک وایي خېټه کې مې درد دی همدغه دارو که څوک وایي خپې مې خوږېږي همدغه دارو نو چې څوک راځي استغفار وایه او ورته څه وایي حسن ابن یسار بصري لوی محدث دی عالم دی صاحب تابعي دی وی الله پې اووه وعدې کړې دي الله حکایت دلته نقل کوي ښه فقلت استغفروا ربکم استغفار وایه انه کان غفارا گناه به دې وبخي الله بخونکی دی یو دا شو یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نی په شیبو باران به درته باندې وکړي ویجعل لکم جنات باغونه به دله خدای درکړي ویجعل لکم انهارا دومره ځمکې چې نهرونه به بېږي دا به له ده درکړي انه کان غفار یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم